نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. دا سورة توبہ شپاڑسم رکوع دا اخیری رکوع نن د دې ترجمه او تفسیر به بیانېږي. الله سبحانه وتعالی دې ماته صحیح د بیان کولو او بیا د عمل توفیق راکړي تاسو ته هم. الله سبحانه وتعالی دې مخکینی آیات کې او فرمایل وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ندی ضروری د مؤمنانو د پاره چې اوزی د جهاد د پاره ټول پټول. فلولا نفر من كل فرقة نو ولی داسې ونشي چې اوزی د هر ایسی د آبادینا یا د هر فرقینا د هر جماعتنا د هر کلینا منهم طائفة ليتفقهوا سخلق چې هغه حاصل کی سوچ سمجھ یعنی علم فی الدین په دین کې یعنی د دین علم حاصل کی او سوچ سمجھ حاصل کی. ولینذروا قومهم اذا رجعوا د پاره د دې چې او يربي خپل قوم لرا کله چې واپس راشي د دین حاصلولو نه پس الیهم دی طرف ته لعلهم يحذرون د دې لپاره چې دی بچو ساتي ځانونه د غلطو کارونو نه. دې کې چونکه دا سوره توبه کې او سوره انفال کې مکمل د جهاد احکامات بیان شو او ډېر په زور او شور سره د جهاد احکامات بیان شو او تر دې پورې چې جنگ تبوک ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم تلو نو فهغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاعلان دا فرمایل چې بھئی هر صحابي دی هر مسلمان دی تیاریو کی چې څوک د جنگ قابل وي د چا عذرم قبول نو او په دغه وخت کې جهاد فرض وو په ټولو خلکو باندې ولی چې په لومبي ځل د یو باقاعده فوج او د یو غټ بادشاه سره چې نصرانی بادشاه هغه دبکی غونتی ورکړی وه او اراده کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا هغه وی چې عیب ولې راځي په مدینه باندې بونګ زو په دای باندې به حمله کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دا غیر تاکید فرمایلو او بیا هغه کې چونکه امتحانات ډیر زیاتو سخت ګرمي مو فصلونه پاخشي دای په کجورو باندې د ټول کال دارو بدارو د عربو خاص طور د مدینه والو نو کجوري پخې شوي او د هغې راشو کولو هغه خرڅولو د ټول کال قرضې پای باندې ختې وي د خرچ اخراجات د روان کال لپاره د خرچ غم مو ټولو خلکو سره نو د الله پاک یو زبردست امتحان او ډېره سخته ګرمي وه. نو دا ټولې خبرې چې یو ځای شي نو الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمتونه دي. ای که ځای په ځای الله پاک فرمایي چې د دې حکمت د الله پاک دا و چې دلته کې اوس صحیح مسلمانانو او د کفارو او د منافقانو پته ولګي چې صحیح مسلمانان څوک دي په دین کلک ولاړ څوک دي او څوک د خپل مفاداتو دپاره چا مسلمانی اختیار کړې ده. نو باقاعده د دې اعلان شو نو کوم چې منافقانو هغه خپل عذر کولو او راتلل بر دروغ عذرونه به کول او قسمونه به خورو او بیا چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته مسکی غونته شو د ناراضګۍ په حالت کې او داسې
ورته به اجازه ورکو هغه ته پته لګېږي چې دا چې کوم دی نو دغه دی منافق دی. نو دې نه علاوه تقریبا 10 کسان داسې وو چې هغه بغیر د عذر نه خو یعنی پیسې مور سره وي او دغه مور سره او په بدن باندې مخصي او غي لانړ. نو په هغه کې دا واقعیت تیر شو چې وو کسانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس د جنگ نه تشریف راوړو نه به مسجد نبوي ته راغو نفل به ادا کو بیا به کېناستو د خلکو خبرې اترې به اورېدې کارګزاري به اورېده. هغه ځانونه خپل ستونو پورې وتړل او ویې چې مونږ په باره کې الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظوره ده. الله پاک په لومړني آیات کې وفرمایل چې الله غفور رحیم دی چې دوی دونه داسې وکړه به دوی ما معاف کړه. آینده خیال ساتئ. بیا دغه درې کسان داسې وو چې هغوی رانغه او هغوی دا ځایونه ونه تړل. ای بیا چې کله خپل عذر پیش کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسو د وحی انتظار کوئ. تقریبا 50 ورځې هغوی چې کوم دی نو خلق ورسره کلام سلام لین دین اسم نه کول خبرې اترې تر دې پورې چې پای باندې خپل ځمکه او کورونه هر څه تنګ شو. اخیری 10 ورځې چې کوم وي 40 ورځې نه پس تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پابندي لګول چې خپل بیبيانو ته هم نه نږدې کیږي. دومره سخت احکامات په 50 ورځ بیا د توبه الله پاک قبول کا او هغه دغه شو. د دین د خلکو په ذهن کې دا خبر راغی چې کله کم جنگم کیږي نو هغه بیا فرض وي او بیا به سکر پاتې کیږي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی دا د اخیر دی آیات کې الله پاک فرمایي چې اوس چونکه الله سبحانه وتعالی مدد راغو سوره نصر کله چې نازل شو نو پای کې الله پاک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کله د الله مدد او نصرت راشي نو ته بیا ګورې نو خلک به جوګ تر جوګ ډلې د ډلې برازي او هغه په اسلام کې داخليږي بغیر د جبر نو د صدقه نه. بس چې مکه معظمه فتح شو او خوش علاقه ټول فتح شوي بیا به یو قبیله راتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره قبیله په سلګونو کسان په زرګونو کسان پکیو هغه به ایمان وروړو او طلب او یو سورہ دی ویل تطهیری کی دین به عزت کو منځ او د سودا ټول احکامات به عزت ک بیا بلاړ خپل ځای وته. نو الله پاک په سورہ نصر کې فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح چې کله د الله پاک مدد او نصرت راشي او فتح نصیب شي يدخلون في دين الله افواجا بیا به داخليږي په دین کې فوجونه پوره فوجونه برازي خلق په داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نو فرمایي چې الله پاک وته فرمایي چې تو صلی الله پاک تسبیحات ډیر زیات کوا دا هغه پاکي ډیر بیانوا دا هغه تعریف کوا سبحان الله الحمدلله دا وایا او استغفار ډیر وایا. الله پاک د ټول خلقو ګناهونو معاف کوون کړي. نو دا خو هدایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ګناهګار نو ولیکن الله پاک ورته هدایت او فرمایلو چې دا کوا او دا د امت د پاره د رهنمایي سبب چې مونږ تاسو کې کله د بډاپی وخت راشي نو پکاره چې په دې وخت کې بیا مونږ دنیاوی خبرې ډېر نه کوو. کله چې سړی ګیره سپینه شي کنه او کار کسب نه بځه پاتې شو نو تر اخیری سلګه پورې کار کسب کې نه اړامیدل بس بچی دې لخصو بس هغه سپری راغی په کار کسب بکی دومره بودتا ولا او غټل وروړه چې کله هغه ځوانان شو د خیر خپل کار شو بس سپری دی به غټیو بس اوس پر ذکر اسکار او الله یادولو کې ولګا. کبه پوری چې د دین کې د الله په لار کې د ګرځېدو توفیق وینو ګرځا او کني چې کوم دینو خپل ذکر اسکار کې لګا. او دلته کې الله پاک بیا دا فرمایي چې کله ټول دنیا کې یعنی په خپل په دین کې خلک داخليږي او استاد د جهاد د ټول د وتو ضرورت نشته چیرې بس کړي خالی کوي او بس مثال چرته دشمن سره د غراغو تاسو ټول په مخه شي نه چې کله بادشاہ وخت یا خلیفۃ المسلمین
आवाज ولګي هغه به خپل مناسبت سره جنگ مناسبت سره باغ आवाज لګي نو پای باندې آمنا او صدقنا وای هغه به منی او کنه چې هغه تنی تر هغه پورې بیا تاسو کې په هر کلی کې داسې کسان پکار دي چې هغه د علم د حاصلولو د لپاره خپل وختونه روباسي او خپل بچي وقف کړي نو علم حاصل کړي ولې چې کوم خلک مسلمانان شو جوګ در جوګ الله پاک فرمایي چې خلک راځي مسلمانېږي اوس دوی ته دین څوک ښيي زموږ واړه ماشومان رالویږي دوی ته به دین څوک ښيي په ټوله دنیا کې اوس مسلمانان دي ته به څوک دین رسوي یو کلمه ورته رسوي ځکه چې بیا خپل سموده به مسلمانانی خو لیکن چې دین ورته ته به یاد دهاني نه کې د قرآن او د حدیث مطابق نو هغه به بیا د خپل دین نه یو شوي هم دي داسې د نن 200 کاله مخکې 100 کاله مخکې 300 کاله مخکې کوم چې خلک افریقې ته تللي دي یورپ ته تللي دي نو څوک اوس په یو مذهب دي څوک په بل مذهب دي دایو بچو کې څوک په نصرانیت کې داخل شوي ولې چې مختلف مذهبونه په دنیا کې شته او هغه خلک ځان تراکاږي نو د دې د وجې نه الله پاک فرمایي چې تاسو کې یو هر قوم کې یو کلی کې دا خلک په کار داسې چې هغه د دین حاصلولو قرآن او حدیث زده کی او بیا چې کله واپس راشي نو خپل قوم کې کینی او هغه ته قرآن او حدیث پڑھاوي خپل سوچ سمجھ حاصل کی او بیا راشي هغه خپل د دین سمجھ چې کوم دی نو هغه نور خلکو ته مسلمانانو ته ورسي دا ډیر اهم آیات ته دي ځنه بیا اوس علما دا لیکي چې یعنی جهاد چې کوم دی دا اوس فرض کفایه دی یعنی دومره خلک چې د الله په لار کې کوم ځای کې ضرورت یې هغه جنګيږي نو بس دغه بیا کافی دی بس د ټول مسلمانانو غاړه په خلاصيږي او کنه زور ضرورت شو بادشاہ وخت یا خلیفۃ المسلمین وګ اعلان کو نو بیا به نور خلک پای کې عیسی اخلي چې څوک د جنگ قابل وي او د جهاد قابل وي هغه په پکې خو د دې را علاوه اسف فزول زندگی مته روي د دین لپاره خپل بچي وقف کړي او یوازې دا نه چې په دنیا وګټي او ډیره کوي او اخر کې تلار شي مر شهر سره نه پاتې شي او د آخرت لپاره دې سر نکو نو دې لپاره دین حاصل کړي نور خلکو ته ورسي چې ټول خلک په دین باندې راشي او د دین سوچ سمجھ او بوج په دې کې راشي د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډیر زیات د علم فضیلت بیان کړی دی یو فضیلت دا بیان کړی دی چې وای د عالم خوب ټول شپه او د عابد چې ټول شپه په نفلونو ولاړی په تلاوت او په ذکر کې ناس دی ویخوي د ذرا خوب ته بهتر دی بل حدیث مبارک کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم داسې دی چې یعنی د عالم په نور خلکو داسې فضیلت ته لکه د سپومې په ستورو باندې دی یو بل حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم داسې دی چې د عالم په نور خلکو داسې فضیلت ته لکه زما په تاسو کې په یو ادنا سړي باندې صحابي باندې بل ځای کې فرمایي چې په شیطان باندې حدیث شریف مفهوم دی چې په شیطان باندې یو فقيه عالم څنګه چې دی کې یعنی الله پاک فرمایي سوچ سمجھ والا فقيه عالم هغه د زرو عابدانو نه زیات دروند وي سخت وي پرا پرزولو کې چې هغه له دوکه ورکی ځکه چې هغه علم کړي الله سبحانه وتعالى هغه د شیطان د فریبونو نه بچ کړي را بچ کړي د علم پرانا کې مثال یو کار ته اراده غلط شي نو دا الله کلام ورته مخې ته شي آیات ته مخې ته شي حدیث مبارک ورته مخې ته شي دا هغه فضایل او دا هغه کم دغه چې په حدیثو کې او په قران کې ویلي او ورته مخې ته راشي دا ګناه نه خدای پاک بچ کی او جاهل سره خو ډیر زر په ګناه کې ورپریوزي د دولت لالچ ورته راغو یا د بل شهرت لالچ ورته راغو نو بس زر په ګناه کې پریوزي د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زرو عابدانو نه زیات ګران دی په یو شیطان باندې یو عالم فقيه عالم نو د علم دومره لغره او بیا د دې دومره لوی فضیلتونه دي چې تر دې پورې فرمایلي دي چې کم معشوم الک یا سره د الله د دین د طلب د پاره د ذکر د پاره اوزي
په دې لار کې چوزي دې لارو غبار په لګي وې د جهنم اور سکه چې لګیم په حرام دی او د دې د کور او د مال او د اسباب حفاظت الله سبحانه وتعالى کوي او الله سبحانه وتعالى د دې لپاره کافی کیږي د دې د بچو لپاره کافی کیږي چې څوک د الله په لار کې جنگيږي یا دین حاصل اولو لپاره زی او د طالب علم د لپاره ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي نو دې لپاره الله سبحانه وتعالى دا آیات رولې ګورو چې اوس تاسو داسې کار کوئ. اوس الله پاک په دې رکوع کې فرمایي یا ایها الذین آمنو اے کسانو چې ایمان مروړي قاتلوا الذین جنگ کوي هغه کسانو سره یلونکم چې کوم تاسو سره نږدې دي من الکفار د کافرانو نه وليجدوا فيكم د پاره دې چې اویني ای پتاسو کې غلظه سختی په خپل باره کې تاسو سره خو شکم کافران چې دي کنه نو هغه باندې خور عفسور کوي مسلمانان یو بل مې راوي چې تاسو خپل فورس په مسلمانانو یعنی بارډر په مسلمان ملک سره لګیدلی او په یو بل باندې حمله کوي را کوي دا م کوي کفار دغه سرحد سره لګیدلی دي نو هغه ته خاص له حجم کوي خروب داب خپل جازونه خپل ټینکونه خپل ارث بیدار اوسئ چې چرته غي د ځوانه حمله ونکي تاسو په ملک باندې په مسلمانانو باندې چرته را نشي د دې لپاره الله پاک فرمایل چې تاسو هغه سره اول جنگ کوي تاسو حق ته نه دي چې دا کافران پرې چې بارډر سره دي او دینه اخوا بل بارډر ته ودانګي نو دلته الله پاک داغه هدایت او فرمایل یا کاغی سره معاهده تاسو د امن وکړو بس ټیک شو د امن معاهده مو سره وکړه شي کوم پورې تخریب کاری نه کوي نو بس تاسو خو لیکن تاسو مضبوط ځان ساتئ او چې تاسو کې هغه زور مومي دانا چې وای چیرې دا کمزوري بس ورځي په او بس فتح کوي د علاقه نو کمزوري مسلمان نو سیږي چرم نو پتا سو کې هر وخت سختی وي او تقوت طاقت وي واعلموا او پوښ ان الله مع المتقين چې بشکا الله سبحانه وتعالى چې کوم دی اغا متقیانو سره دی چې څوک تقوا د الله نه یعنی ډیر یریږي پرهیزګاری کوي د الله په حکمونو عمل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو تی باندې چلیږي نو دای سره د الله پاک مدد او نصرت ور وخوي و اذا ما انزلت سوره او چې کله هم نازلېږي یو سورت د قران فمنهم من يقول ايكم نو دای کې بعضی د مذاق په تور باندې داسې وایي ايكم زادته هذه ایمانا تاسو کې د چا ایمان په دې آیات سره زیات شو یعنی په دې آیات نازلېدو باندې د چا ایمان سیوا شو مله سپي دا وګوره قران شریف دا آیات تاسو نسو په دې باندې تاسو د ایمان زیات شو نو فاما الذين امنوا پس چا چې ایمان وروړي دي فزادتهم ایمانا نو زیاتیږي به ایمان د هغوی یعنی زیات شو ایمان د هغوی په دې آیات د نازلېدو باندې وهم یستبشرون او دای په دې باندې خوشحاليږي د قران کوم آیاتم چې نازل شي نو په هغه باندې په تلاوت باندې او په اورېدو باندې مسلمان هغه چې داغه د ایمان کیفیت زیات شي د پزړه کې د ایمان رڼا زیات شي نور پکې زیات شي او بیا هغه په دې باندې خوشاله شي چې الله پاک ګورسونه خوري آیاتونه را لېږلي احکامات را لېږلي دي او په خلد پیشانه پای باندې عمل وکړي واما الذين في قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې بیماری ده د نفاق فزادتهم رجسا نو زیات شي د هغه ګندګي
الى رجسهم هغه مخکینی ګندګي سره نور ګندګیم د دې په ځکه چې واشي څه خدای زونه حال لري ګندوي د مخکینه منافقت پکې دي بیمار دي بیماری د منافقت پکې ده نو چې کله آیات نازل شي په دې ویلو سره د نور زونه ګنده شي او وماتو وهم کافرون او هغه مری په داسې حالت کې چې هغه کافران د دې دنیا نه لاړ شي چې څوک د الله کلام پورې خنداګانې کوي او ټټوبې کوي اولا يرون آیا نګوري دی انهم یفتنون چې دی په ازمایش کې اچولی شي فی کل عام هر کال مرتن او مرتين یو پیرا یا دو پیری ثم لا یتوبون نو بیا هم دی توبه نو باسی ولا هم یذکرون او نه نصیحت قبل د دې آیاتونو نه یزدی باندې امتحانات راشي بیا راشي قسمونه خو څنګه چې هغه جنگ کې لانه داسې به نور بد عهده به وکي یعنی دوکي به وکي مسلمانانو سره به قسمونه خوړل چې دا خو یره جی مونږ په دې وجه کړی مونږ په دې وجه کړی نو دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایل چې هر کال کې د الله تر طرف نه یو امتحان درازي د دې دا ازمایښونو لپاره او الله پاک فرمای واذا ما انزلت سوره او چې کله نازلېږي یو سورت نظر بعضهم الى بعض نګوري دی بعضو ته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وحی راغه او هغه بیا صحابه ته بیانونه هند دی به یو بل ته پسترګو کې داسې وکته وګوره ورته کنه هغه باغ ته وکته منافقان خپل کې یو بل ته سترګې روزي والي دا ګوره غلطه ده چې په یو محفل کې ناسي نو داسې مکوي چې مطلب دوه کسان دي هغه خپل کې یو بل ته سترګې وای راوي یا اشاره کوي په دې سره د ټول مجموعي هغه توجه او ورس چې کوم دی نو خرابيږي او دای په ځل کې شک او شوبه پیدا کیږي چې دا ولې دی داسې کوي داسې چې چا ورته قیاد شي کنه دا د منافقانو عادتو چې کله به آیات نازل شو نو دغه شانتي یا به یو صحابي د سترګو نه ډیر د شوق نه او د ډیر د الله د ير نه وکړو به د تو ګوره د ریاکارې رډک داسې چل راغسته دې پکې دا جاړي داسې اسی تاسو ته وایم کنه لکه مختلف طریقو سره به دای خنداګانې کولې او یو بل ته اشاره کولې هل يراكم من احد او بیا دې وی چې آیا وینه خو نه تاسو سوک ثم صرفوا او بیا به زرد هغه به فل لاړ او بیا به پای باندې تفسیری په خپلو کې کولې صرف الله قلوبهم نوال والزلنا الله پاک د دوی بانهم قوم لا يفقهون پدې وجه باندې چې دادا سي قوم دي چې دیت سمجبوج نشتا د دین او نو د دې په زړونو کې ایمان شتا چې د اثر پیو کی لقد جاءكم رسول او په تحقیق سره راغلی تاسو ته رسول من انفسکم او تاسو نه یعنی تاسو د عربو نه دی د مکی معظمه دی د قریشو د اعلی خاندان نه دی او هاشمی دی نو تاسو نه دی عزیز علیه نو سخت داغر پارا ما عنتم هر هغه خبر حریص یعنی چې کوم تاسو ته تکلیف رسی پاغي سره او هغه ډیر زیات حریص ته علیکم بالمؤمنین تاسو
د مؤمنانو یعنی د مؤمنانو د بلایې لپاره او د خیر خواهی لپاره رؤوف الرحیم او ډیر شفقت او مهربان هم دی. یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دي چې د مسلمانانو په باره کې بلکې د ټولو مخلوقاتو څومره چې انسانانو د هغوی خیر خواهي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې وه چې دوی مسلمانان شي، کلمه ووایي، په دین کې داخل شي او د آخرت د عذابونو نه بچ شي. او دغه شانته د ټولو مسلمانانو ته چاته تکلیف ونه رسي، که چاته به تکلیف ورسېدو نو په هغې باندې به ډېر زیات خفه کېدو او مسلمانانو ته به په خپل منځ کې د روغې سولې او د جنګ جګړې نه کولو، حسد بغض کینې نه ساتلو، د دې تلقین به یې کولو. او که داسې خبره به وشوه نو شفقت او مهربانۍ سره به پیش راتلو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو. فإن تولوا نو که چېرې دوی وایي مخ خپل واړوي فقل یعنی دوی تا ته نه کیني او ستا نه مخ واړوي او ځي درنه فقل نو ته ورته وفرمایه حسبي الله چې زما دپاره کافي دی الله لا اله الا هو چې نشته د لایق د عبادت مګر هم هغه یو دی، هغه د عبادت لایق دی. علیه توکلتم په هغه باندې زه توکل کوم وهو رب العرش العظیم او هغه مالک دی رب دی د عرش لوی عظیم الشان عرش مالک دی. والله سبحانه وتعالی په دې آیات کې دا فرمایل چې دا کلمه توایا فقل ویتداوایا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا ډیره مفیده کلمه را دا د کول پکار دی. دا سار ماقام د دې ذکر اذکار ویل د هر قسم آفتونو مصیبتونو د بچ کېدو سبب هم دی او د الله سبحانه وتعالی کافی کېدل د دې انسان د پاره یعنی الله پاک کافی کېږي د داسې انسان د پاره چې څوک د الله نه کفایت غواړي نو الله دای کافی کېږي او د هغې ملګری کېږي او د الله پکې تعریف هم دی په دې کې. نو دا ډېره دا کلمه وایي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الله په دې باندې مونږ ته د عمل توفیق راکړي، کله دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. مونږ نه کارونه وارد چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو اسپتالونو کې. یا الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کړي، د چا څه شدي حاجات دي خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي، د حق والالو د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن او په خپل ځایونو کې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد چې څومره مؤمنان مسلمانان مخکې وفات شوي د هغوی ټولو مغفرت وکړي، مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او د دواړو جانو خوشحالي راته نصیب کړي. په آخر کې مو دا عظیم الشان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.